او چې په قیامت د شفاعت میدان تزي حبیبا ما ببوزي حبیبا د ځان سره. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ملګری خو سوالات کئی بار حال خو بعضې سوالونه واتساپ باندې دا ملګري رالیږي او میسیج باندې یو دوه درې سوالونه ما ته هم چا په میسیج کې رالیږلي دي. هغې کې یو تپوس دا دی چې یو ملګری وایي چې ما بیعت کړی و دلته خو 4 کاله وشو چې بیا نه راغلی، نو اوس څه وکړم؟ نو هېڅ مه کوه، تېرې چپې مه شماره، بس خو ثواب و ته د ثواب نه محرومه شوې، کافر شوی نه مسلمان یې الحمدلله، خو نیک عملو پاتې شه درنه، نو خفه کېدل پسې په کار دي، ځکه هغه تېر وخت واپس نه راځي که نه. اوس نه خپل ذکر کوه، که ملګری موجود وي که نه موجود په دې دغه کې خو راځي دا خبره پکې. نو خپل وظایف دی چې د کوم ځای پورې کړي مکه وظایف کوه، او آینده چې خپل وظایف دې څونه کړي دي او د هغې خپل وخت برابر شي، کم از کم چې 40 ورځې سړی دا کوم وظایف ملګرو ته چې مونږ ورکړه لکه اوس، نو کم از کم 40 ورځو پورې به دا جاري ساتي، 45 50 ورځ 2 میاشتو پورې دې جاري وساتي، بیا به دې پسې چې کم دی نو زیاتوالی سړی کوي، نو هغه ترتیب باندې به چلیږي. یو دغه سوالو دا آسان دی، خاص خبره نه، بس خپل ذکر جاري ساته او خپل اعمال نور چې کوم درنه پاتې شوي دي هغه اعمال جاري ساته، نوافل کوه، تلاوت کوه، انشاءالله خدای پاک به خیر نصیب کوي. او بل ملګري دا تپوس کړی چې په د یو امام سره د مقتدي ورانه ده، نو د مقتدي مونځ په امام پسې کېږي، نو اوس دا ورانه په څه ده؟ دا یاد وساتئ چې دا په امام کې که شرعي داسې عیب موجود و چې هغې ته ګناه کبیره وایي، یا دی په یو خبره باندې بدنام و، نسوارې کول نسوار ګناه او ثواب یې په ځای پرېږده، خو په معاشره کې خلک چې کوم دی ډېر بد ګڼي، خیال کې مراد سیګرټ څکي، نو داسې سړی به مستقل څوک نه امام کوي. که ناسه دنیاوي خبرو باندې ورانئ، چې دنیاوي خبرو باندې چا سره سړي ورانئ، نو دی ورپسې اقتدا څنګه کوي، نیت ورپسې څنګه تړي، چې یو سړی دومره برداشت نشي کولی چې د یو عالم سره ستا صرف په دنیاوي څیز خو په پیسو باندې وراني، یا به په مرله ځمکه باندې یو بل سره دشمني، نو چې د هغه سره دې ورانه شوه، د دې معنا دا ده چې ستا په زړه کې د هغه ادب او احترام نشته، نو چې د هغه ادب او احترام دې په زړه کې رانغی، نو اقتدا دې پسې څنګه صحیح شو؟ ځکه حدیث مبارک کې دا راغلی دی چې د چا امام وي نو د امام دا قرائت د دې مقتدي قرائت دی، من له امام فقراءة الامام له قرائت، د چا امام یعنی نیت پسې وتړي، نو دا مقتدي خو قرائت نه کوي که نه، دی خو الحمد قل هو نه وایي، نو چې نه وایي نو د امام هغه قرائت د ده دپاره دی، چې دی ورته په سپک نظر ګوري، نو قرائت یې د هغه دپاره به څنګه شي، نو مونځ بیا به څنګه وشي. دا بهرحال تپوسونه دي ملګري کوي څه عجیبه عجیبه غوندې. دا ملګري لیکلي چې زمونږ دا کتاب اصلاح معاشره کا فقهي ګلدسته د جمعې د مانځه نه مخکې نوکونه وغیره کټ کو، او دا ټیک ده، د هغې وجه دا ده چې د بدن زیاته حصه په عبادت کې راشي،
چې نکونه د سړي غټي د جمعې په ورځ نکونه کټ کول سنت دی، نو دی دا مطلب نه دی چې خامخا دی د مانځه نه مخکې وروستو هم کټ کولی شي، او چې وروستو یې کټ کړې ویښته وروستو کټ کړې نو ستا په د بدن زیاته حصه به چې کوم دی په عبادت کې راشي، دې کې څه حرج نشته دی. هغه بله مسله دا ده چې مشترک، او بالکل دا صحیح خبره، دا مشترکه منګز دا ده چې منګز دا زه پې سرګیره ګمنځوم، ته پې هم کوې ته پې هم کوې ته پې هر یې پې کوي، دا ناجایز دی او دا اختلاف پیدا کوي، دا په یو بل په منځ کې اختلاف. نن سبا دا موږ چې یو بل سره طرفګانۍ ډېرې دي که نه، نو د نیانو د دوکانونو ګمنځ استعمال وکړه. تاسو فکر کړئ تم راشه سر پہ گمنز کا گیرہ پہ گمنز کا، زم راشه سر پہ گمنز کا گیرہ پہ گمنز کا خسخامی. بل دې کې بنیادی نکته دا ده چې د دې په وجه افتراق او اختلاف پیدا کیږي، او دې سره سره ده چې د هر یو بدن کې څه نه څه بیماریانې موجود دي چې دا بیماریان یو بل ته منتقلی نشي. نو په دې ویښتو کې مغه بیماریانې، نو دا یو ګمنز هر سړی به ځان له ګمنز ساتي، هر سړی به ځان له رنجړومه او سلئی ساتي. خبره باندې پوه شئ، هر سړی به ځان له چې کوم دی تولیه ساتي، په یوه تولیه باندې به ټول کور مخلاص نه وچوي، هر سړي دپاره ځان له. دا واضحه خبرې دي په کتاب کې لیکلي، د کتاب کې ورسره حواله لیکلې ده، د دې خو زما په خیال تپوس تړو ضرورت نشته، حواله شته چې حواله د کتاب موجودي، بیا په هغې کې سړی خبره نشي کولی. او دا یو د نبی علیہ السلام زمانه کې یو واقعه شوې وه، هغه خو معجزه د نبی علیہ السلام وه. 2 بجې پیدا شو، شا په شا جنګېدلي وو. نبی علیہ السلام چا سوال وکړ، نبی علیہ السلام ورته وویل چې یو شریکه ګومنځ د دوی دپاره منتخب کوي او په هغې ور سر ګومنځ کوي، چې سر یې ګومنځ که خدای پاک هغه جدا کړو. دا خو د معجزې په تور شو، خو مطلب دا چې دا ګومنځ شریکه دا په د یو بل سره اختلاف او جداواله چې کوم دی راولي. خاجي یو ګومنځ به صرف ځان له سړی استعمالوي، لیکن نور هېڅ وضاحت ته ضرورت نشته دی. هر سړی دا ګومنځ کومه چې کوم دی تر سرو زرو واخلی چې ګینې دغه د اسرار مولانا صاحب بیا دله جوړوي او هغه به په 1 لاک روپۍ باندې جوړېږي، یو تولې سرو زرو نه به جوړېږي. خو دلته کېږي که نه په 15 روپۍ باندې کېږي، په 50 روپۍ ورکړه، لس ګومنځ به کور ته راوړي. نو که کور کې 10 کسان یې 10 کسان دي ځان له ګومنځ والي که نه. دونه د حرج خبره ده، دونه ګرانه خبره ده، دونه تکلیف خبره ده که نه. دا بعضې تپوسونه بعضې څنګه وي. غسلخانه کې امتیازې کول جایز دي که جایز نه دي؟ دا اوس چې کومې غسلخانې دي دا کموډ پکې لګېدلی، نو دا کموډ جوړ د دغې دپاره دی، کموډ کې څوک سملي نه، خو کموډ جوړ د دې دپاره چې امتیاز یې به پکې کوې. چې کومه غسلخانه ده خالصه چاہے کہ کموډ نشته، صرف د لمبلو دپاره ده، نو هغې کې امتیاز کول ناجایز دي، مکروه دي، نه دي پکار. بیا هم په هغې کې بعضې علماو دا خبره کړې ده چې که چرتې په هغې کې دا اوبه ودرېدې نه، سلوپ پکې و او فوراً ترې دا اوبه وتې، نو که هغې کې د اوبو د وتلو دپاره کوم ځای سوری پکې که نه یا پیپ پکې لګېدلی، نو که د خامخا مجبوري وه بار یې اودس نه و مات کړی، تش امتیاز یې نه وي کړی، نو هغه قصوري کې دی چې کوم دی هغه پیپ کې دی واړه بولو کې خیر دی، بس بیا ګناه خو دا به ځان له عادت نه ګرځئ. ښه دا ملګري ته تپوس کړی دی چې ما حفظ کړی 3 کاله مې تراو کې مو وي، خو اوس مې ورته زړه نه کېږي او په دماغو باندې مې بوج وي، ټینشن وي راته. دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، دا چې کومه دی سار ماښام سلسل پیرې وایه، دا خبره دا به د ذهن نه وځي. او بل دا نه چې دا بوج د قرآن د تلاوت په وجه نه دی، دا بیماری ده، دا ستا د دماغو کمزوري ده. نو هغه چې سړی لږ د ګوره کمزوری سړی زر ستړی کېږي او طاقتور سړی زر نه ستړی کېږي، ځوانۍ کې سړی زر نه ستړی کېږي او په
بوډاوالي کې بیا سړی زر ستړی کېږي. زه د تجربې خبرې وایم، بې تجربې درته نه وایم. یوه بجه به زه رالم د ډیوټۍ نه، نو 1:30 بجه باندې به مونځ کېده، نو په منډه منډه اودس هم کړی و، څه نوڼۍ نیمه ډوډۍ هم خوړلې و، بیا مونځ او مانځه پسې چې کوم دی 15 منټه پس به هم سبق شروع کړو. 2 بجې زیات نه زیات چې ډېر لیټ به په 2 بجې به هم سبق شروع کړو. نو د سهار نه د 1:30 پورې هغه ډیوټۍ کې مصروف وو. بیا به مې سبق طالبانو ته شروع کړو، نو د مازدیګره پورې به مې ته سبق وي. نو چې مازدیګر به مې هغې ته سبق ختم کړو، نو کور ته ورغلم. مازدیګر مونځ به مې دلته وکړو. چې ما مونځ به مې دلته وکړو، نو بیا د دې اطرافو کسانو هلکانو هغې به راتلل، د دې کلي 2-3 کسانو، اوس په دې کلي کې نشته، دلشاد زوار حسین دي او قربان دي، دا کسان دی به راتلل. نو د مازدیګر نه پس به مې هغې ته د مونیا خلاصه د ابتدایي دا واړه کتابونه د مسلو، نو دا به مې ورته وی. بس په دغې کې به ماښام شم، 15 منټه مخکې به د ماښام نه اوزګار شو. نو بیا د ماښام نه بعد څوک وده کېږي؟ نه وده کېږي، که خوب هم چاله ورځي نه وده کېږي، ځکه یو ماسخوتن نږدې ماښام پسې یو ماسخوتن شه، ماسخوتن مونځ به مو وکړو. نو چې د ماسخوتن مونځ په اوړي کې سړی کوي، نو هغه لیټي ښه. موږ په 9:30 بجې باندې په اوړي کې د ماسخوتن مونځ کوو. نو د 9:30 بجو نه نو چې مانځه نه موږ فارغېدو، نو ترجمه به مو وکړه. چې ترجمه مو کوله، نو مختصر نو 10 بجې به وي، په او باندې 10 بجې به وي. نو د دغې نه پس به موږ زه به سملاستم، دغه نه پس به سملاستم. نو سهار مونځ خو مې کو که نه، خپل زبرګي ته نه وایم. ما په یو تقریر کې دا خبره کړې وه، نو بیا چا وی موږ ته خپله زبرګي وویله، موږ ته خپله چې ګنې زه ما وی زه 4 غنټې خوب کوم. نو په هغه ځوانۍ کې 4 غنټې په 24 غنټو کې ما خوب کوم. 24 غنټو کې به 4 غنټې یا 4 غنټې په باندې 4 غنټې دا به زما خوب. هېڅ پروا مې نه وه، ټیک ټاک وم. اوس مدرسې ته لاړ شم چې 2 پیریډه والمه، نو ستړی شم، یقین وساتئ. نو بیا ښه د هغې پسې مې لږ غونډې ټایم 100 منټه خالي، نو لږه ډډه په دفتر کې وومه، کښېنمه یو 10-15 منټه، نیمه ګنټه، نو بیا نور 2 پیریډه والمه. نو اوس په 2 پیریډه ستړی کېږم، مخکې په دا او په سر مې ورسره هم درد راځي. نو دا د ملګري د تسلۍ دپاره مې دا خبره وکړه چې دا د قرآن په چا نه بوج کېږي. قرآن کې شفا ده، دا خو چې څونه ډېر وی نو ډېر خوند به درله درکوي. یقین وساتئ چې څوک په روژه کې ډېر تلاوت کوي، دی به ډوتګې کېږي نه. خو موږ خو تلاوت نه کوو. ته ډېر تلاوت کوه، ته دې بیا تږی شي. زه په دې روژه کې بیمار وم، ما ته پته هم نه وه شوګر مې دی. په دغې روژه کې مې شوګر شروع شو. نو ما ته ډاکټر وی ته خوله دې وچېږي مې نه. نو هغه په اعتکاف کې، نو اگر چې په اعتکاف کې دونه تلاوت موږ نه و کړی، ملګری را سره و په اعتکاف کې، هغه ته پته وه. خو بیا هم یو اندازه د عام حالاتو نه خو مو زیات کوو. نه په تنده پوه شوی یم، نه په ولږه پوه شوی یم. بیماري وروستو پته ولګي چې دا لکه سړی خو بیمار شوی دی. خیال کې مه راغله. هسې مقصد مې دا دی چې دا د دې ملګري دماغي کمزوري ده، قرآن په چا نه بوج کېږي. نو د دې دماغو لږ علاج وکړه. بادام ورته وایي بازار کې خرڅېږي. خبره پوه شوې؟ یو 2 کیلو واله یو ماله راوړه، یو بستا شي. سم بوډا یم، په خبره پوه شوې؟ خبر خو مې بده نه کړي، چېرته ته دا غلطي ونه کړي. ګورې ښه دا ملګري تپوس کړی دی چې وظایف د سهار د مانځه نه مخکې بلکل یې کولی شي. د سهار مانځه نه مخکې هم کولی شي، وروستو هم کولی شي، د ورځې هم کولی شي، د شپې هم کولی شي. په شواروز کې دا پوره کوه، دا کوم وظایف ته. دا پیریان په انسان کې ناستې شي، تکلیف ورته اورسولی شي. پیریان آرامیان دي، ورانې کوي. نو د دې
دا مسخر کولی شي او مسخر کیږي هم خو دا نه چې ځان به ورته ټینګې هسې نه چې سره کونډۍ د باندې واړي خبره باندې پوه شوې نو جنات مسخر کیږي هم خو دا کار څه د فایدې نه دی نو څه ښه کار نه دی نو ته چې جنات مسخر کې پیریان مسخر کې که نه نو څه به کې تله به د زرداري خزانه راوړي که د عمران خان خزانه به راوړي نشي راوړی لیونی کېږه مه دغه ځان له په زور په روغ سر داغونه مه لګوه په سر دې دڼ نشته د داغونه لګې نو دا دغه مه کوه او جنات په سړي کې حدیث کې راغلي یجري مجرى الدم داسې چلیږي د انسان په دې بدن کې لکه په دې رګونو کې چې دا وینه چلیږي نو دا راتلی شي ښه کہ وقت معلوم کا وعدہ صرف ابلیس کے ساتھ ہے یا تمام شیاطین کے ساتھ ہے کہ ابلیس کے دا صرف ابلیس سره ده ابلیس ته دا ویلي هغه ته وایي چې انظر لي الی یوم یبعثون د قیامت پورې نو هغه خو د قیامت د قایمېدو پورې وي نه دا چې کله الله دا ټول نظام د دنیا سر ته ورسي اول شپېلۍ پورې دغه وخته پورې هغه سره دا وعده ده چې هغه به ژوندی او دا ملګری وایي چې مور مې بوډۍ ده بیمار ده په کټ کې مونځ کوي کولی شي خرې به قبلې طرف ته وغځوي او په اشاره باندې به مونځ کوي د رکو دپاره به لږ سر ښکته کوي سجدې دپاره به ډېر سر ښکته کوي که کېناستی شي کېږدي نو که سجده او رکو کولی شي نو بیا هم کولی شي یو جانماز باندې خپل ښځې سره نه نشي ودرېدی ښځه به وروستو ودرېږي بل جانماز باندې به ودرېږي یو جانماز باندې ښځه او خاوند یو ځای په مانځه نشي ودرېدی دا ملګري لیکلي ضرورت په بنا باندې بینک کې اکاونټ دا د ډېرو خلکو شته او کولی شي هر بینک کې کولی شي خو البته کرنټ اکاونټ کې پی ایل ایس کې هم مه کوه او په دې فکس ډیپازټ کې هم مه کوه هغې کې خو سود ښکاره دی نو کرنټ اکاونټ کې اکاونټ کولولی شي زنانه بیعت کولی شي او بالکل زنانه بیعت کولی شي د هغې دپاره دوه طریقې دي یو طریقه دا ده چې په خانقاه کې مستقل د زنانو ځای وي او هغوی په پرده کې به ناستي او بیعت ورته به په دې طریقه باندې کوي مرشد چې هلته به څادر ور وغځوي د پردې نه دې خوا به چې کومه دی نو مرشد ناستي هغه به دغه الفاظ د بیعت او دغه چې کومه طریقه د هغه وایي زنانه به هلته وایي خو پټ به وایي دویمه طریقه دا ده چې په واسطه باندې واسطه دا مطلب دی چې ته د خپلې ښځې دپاره واسطې د خپلې خور دپاره د مور دپاره ستا کومې زنانه چې تا سره د هغې نکاح نه کېږي او لکه مور شوه نو ستر پرده نه وي نو هغه د هغې دپاره ته واسطه کېدی شي لکه مثلا یو سړی دی ما ته وایي چې زما ښځه بیعت کول غواړي نو د هغې نه د ښځې راتلو ته ضرورت شته ځکه موږ سره انتظام نشته فی الحال چې موږ پرده ولګوو او انتظامات وکړو او زنانه چې کوم دی راځي او د مجلس کې حاضري کوي اگر که مثلا په دویم چت او په دریم چت اوس خدای توفیق نصیب کړي چې په جومات باندې بل چاته هم وکړو نو انشاءالله بیا کېدی شي او نو د هغې طریقه دا ده اوس یو سړی وایي بلا شی زنانه زموږ سره په بیعت کې دي الحمدلله ډېرې زنانه د چا مور د چا خور د چا ښځه د هغې به ته تپوس وکړې نو چې زه به درته ووایم چې دا کوم ذکرونه کوم ترتیب چې موږ تاسو ته وښودو دې ترتیب باندې هغې ته ووایه زموږ د طرف نه ته به ورته د خپل طرف نه نه وې ته به ورته وایې چې ملا صاحب راته داسې وایي چې داسې چل به وکړي ښه طریقه کار یې دغه شو دا یو سړي دا ملګری وایي چې یو کال یا دوه کاله سړی بار تیر کړي او بیا راشي د ښځې سره نو دوباره به نکاح کوي تجدید د نکاح دې ته ویلی کېږي رینیو کرنا دوباره نکاح نه دا نکاح دا خو داسې د جولاګي د جالې تار نه دی کنې چې دا په مسافرۍ مات شي خبره پوه شوې سړی دوبۍ ته لاړ قطر ته لاړ سعودي ته لاړ نوکرۍ له لاړ او چې راغی نکاح ماته شوې خو نه ده
چې دوباره نکاح تړي. په دوباره نکاح تړلو باندې خو د هغې خپل طریقې دي چې خاوند به طلاق ورکوي او څه به کوي او څه به کوي، مثال په طور هغه نشته، هغه خبره نشته. نو چې نشته نو دوباره نکاح کولو ته ضرورت نشته دی. دا ملګری وایي ما ته کله کله دین باره کې خیالات راځي، غلط خیالات، بیا خفه یم او عبادت کې مزه نه ملاویږي. دا هم شیطاني وساوس دي. د دې دپاره دا وظیفه ډېره کوئ، دا مخکې چې ما تاسو ته ووي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، سهار ماښام سلسل پیرې کوئ، انشاءالله چې دا غلط خیالات به بیا ذهن ته نه راځي. دا ملګری وایي چې انفرادي نیک اعمال کولو باوجود ګناه رانه کېږي او د الله وعده ده متقي انسان سره ده چې هغه به ګناهونو نه بچ کېږي. داسې خبره ده چې د متقي د تقوا نه جوړ دی، ځان بچ کوونکی. نو د تقوا بیا مراتب دي. د تقوا یو مراتب دا دي چې سړی د کبیره ګناهونو نه ځان ساتي، بیا د هغې نه لږه اوچته مرتبه چې د صغایرو نه هم ځان ساتي، بیا د هغې نه پسې اوچته مرتبه دا ده چې د مکروه هم نه هم ځان ساتي. فرایض هم کوي، واجبات هم کوي، سنت مؤکد هم کوي، سنت زواید هم کوي. دا د فتنې او د فساداتو زمانه ده. خامخا ګناهونه د انسان نه کېږي، خو په ګناه باندې باقي پاتې کېدل دا جرم دی. فوراً توبه د ګناه نه وباسه، الله پاک به درته. او په دې مانځه کې چې کومه دی اصل خبره دا ده چې که ته هغه دیان غواړې چې کوم دیان د حضرت علی کرم الله وجهه یا د نورو صحابه کرامو، نو هغه ما او تا ته نه نصیب کېږي. ما او تا به صرف دومره کوو چې کم از کم په مانځه کې ولاړ یو چې په ولاړه باندې سړی د سجدې ځای ته ګوري او په رکوع کې خپو ته ګوري او په ناسته باندې غیږ ته ګوري مثلا. نو دغه توجه بس پوره ده. نور که داسې بیا چې زما مونځ د صحابهو په شانتې شي نو مشکله ده. ته به صرف دا کوشش کوې چې رکوع، قومه، جلسه، سجده اطمینان سره به کې. نور من کمزور یو، که خیالات پکې اخوا دیخوا ځي راځي، وروسته استغفر الله ووایه. تاسو بار بار نه اورېدلي چې سړی سلام وګرځئ. نو دوه درې خبرې دي چې هغه دوه درې مختصر وظایف خو رسول الله مبارک ډېر کړي، خو یو دوه درې وظایف داسې دي چې هغه مستقل ته ورکول پکار دي. یو اللهم انت السلام، دویم چې کوم دی استغفر الله استغفر الله استغفر الله، الله اکبر الله اکبر، دا هم راغلي دي. خیال کې لا اله الا الله والله اکبر هم راغلي، لا اله الا الله هم راغلي صرف. نو دا چې دی سره ووي استغفار، نو که کم کمی به شی راغلی نو خدای پاک هغه معاف کوي. کور کې به اتفاقي ده، الله دې پکې اتفاق راولي، الله دې مینه محبت نصیب کړي. نارینه اولاد دپاره وظیفه، وروستو بیا د هلکانو نه وظیفه والی دغه نه پس. ښه دا ملګری وایي زما د خور واده دی، دعا ورته وکړي چې الله دعا ورته وکړي الله العالمینه دا حیا عزت ځای نصیب کړي، ته پرې رحم وکړي، اتفاق اتحاد یې په کور کې واچوي، مصایب و تکالیفونه یې په امان کړي. خادم د دغه کې په جمعې په ورځ باندې موږ دا ټایم مقرر کړی د سوالاتو لپاره، نو سوالاتو جواباتو لپاره د واټساپ باندې دا ملګري چې کوم دی نو بعضې سوالات کوي، هغه داسې اوقاتو کې چې اکثر هغه اوقاتو کې زه اوزګار نه یم، هغه دا دغه خو چې کوم دی نو دا هلکان چلوي، دا صد دا نور مرګ هلکان دي جلال دی دا دغه چلی. نو کله یو ته سوالات راغلي، کله شعیب ته سوالات راغلي، هغه دغه پیج خو د هغوی په دغه باندې دی که نه موبایلو کې دی، نو هغه په نورو ورځو باندې سوالات راشي.
نو هغه د هغې جواب ته زه چې کوم دی نو فارغ نه یم، ځکه چې زه خو داسې په ګوټ کې ناست پیر نه یم که نه چې صرف دغه ته، بلکې خو مدرس هم یم، ته سبق هم طالبانو ته وایم، غم لم زما، خادی لم زما، واده د چا وي هغې لم زما، ډوډۍ پکې مزېداره خیال کې م راغله. او بعضې ملګري را پکې ګیله مو کوي ته زمونږ جنازې له رانغلې، خبره پوه شوې. د غم خادي دونه ډېر شوي دي چې هغې ته رسېدی هم نه شم. غم خادي دونه ډېر شوي دي چې یعنې زمونږ مریدان کم از کم 6,000 ته رسېدلي دي، او د شاګردانو خو سر سامان نه دی معلوم، خیال کې م راغله. او هر یو سړی وایي چې ټلیفونو کې یاره جي تاسو 1 ګنټه مخکې راځئ چې تقریر هم وکړئ او جنازه هم تاسو وکړئ. نو زه خو ورته نه شم رسېدلی، دا د هغوی مینه ده، داسې نه چې کېږي داسې بدنیتي ده، خو زما رسېدل ورته ګران نو کوشش کوم چې لاړ شم ورته. اوس ابو زه ملګری وم، مور یې وفات شوې وه او 9 بجې د شپې جنازه وه، 8:30 بجې ما ته ټلیفون وکړه زما مور وفات شوې ده، 9 بجې جنازه ده. مې ډېر تهدید یې وکړه نو چې دا جنازه شوې وې بیا به دې ویلی وې، پوه شوې. نو ما ورته ویم اوس خو چې زه ځان نه مې یخني وه، بړستن مې ځان نه چاپېره کړې وه، کتاب مې کتو نو مې چې اوس سره بړستن د ځان در کوم او بیا راوځم او بیا به گاډی سټارټ کوم چې دلته در رسم نو 9:30 بجې وي، خیال کې م راغله. نو صرف مقصد مې دا دی چې دا سوالات کوشش دا کوئ چې د جمعې په ورځ باندې بس د نورې خبرې به پکې ختمي. ښه قرضدار یم، وظیفه راته وښیه، وروستو چې کوم دی د بچیونه وظیفه حاصله کوي د قرض دپاره، هلکه بیا وله وظیفه ورکړي څوک غواړي. په خوب کې یو سړی مړ ویني، دا څه تعبیر دی؟ نو دا د دې مختلف تعبیرونه کیدی شي. یو تعبیر دا دی چې څوک ژوندی سړی په خوب کې مړ ویني نو دله به الله پاک په خپل نفس باندې د غلبې توفیق ورکړي، د ګناهونو نه دا د نفس مړ کېدل دي په حقیقت کې. او دویمه تعبیر چې کوم دی دا هم دی چې د دې سړي عمر کې به الله برکت واچوي. سیاست اسلام کې شته که نه؟ اسلام ټول سیاست دی. سیاست دروغو ته نه وایي، سیاست دې ته وایي چې په قوم باندې به حکومت کوي. رسول الله مبارک په قوم حکومت کړی، انبیاء علیهم السلام کړی، صحابه کرام کړی، خلفای راشدین کړی دی. مسلسل چې کوم دی نو دا طریقې را روانې دي، دا خدمت دی په حقیقت کې. مسافر بیعت کولی شي که نه؟ ولې نشي کولی؟ مسافر بیعت کولی شي، په ټلیفون باندې و بیا رابطه کوي، بیعت به وکړي، بیا که دی په هر وطن کې. اوس زمونږ بلا مریدان دي هغه چې کوم دی نو باقاعده څوک یو ځای کې دي څوک بل ځای کې دي، په ټلیفون باندې رابطه ساتي او هغې ته مونږ چې کوم دی وظایف ورکوو، وایه داسې وایه. البته که دی مسافر دی نو په هغې د بیعت په هوا کې نه کېږي، د بیعت کې د مجلس کې حاضري په کار ده چې کم از کم دا لاس په لاس کې ورشي. رسول الله مبارک چې بیعت کړی دی نو دا یې کړی دی چې لاس صحابه وسه، لکه حدیبیې په موقع باندې نبی رسول الله ټول صحابه وسره بیعت، نو لاس یې په لاس کې باقاعده ورکړي دي. دا کومه طریقه چې مونږ کوو دا د ګاڼې دپاره، چېرې خلک ډېري نو دا صادر که دا هغه ربط غوندې شي د یو بل سره نو کولی شي، خو بیعت به وکړي. نو که بیا دی مسافري وظایف چې کوم دی نو بیا په هغه طریقې به سیوا کوي، کموي به، نو رابطه به ساتي. بل دا خبره ده چې ما زه خو تقریبا ټلیفون وغیره دا د هر چا ریسیو کوم او څه مسلې وغیره هغه ورته کوم، خو د ټلیفون څه وخت کم از کم پیژندل پکاري. بیګا ما ته یو ملګري ټلیفون وکړو په کم 11 بجې، اوس د جمعې په شپو کې په کم 11 بجې دا نیمه شپه وي، ځکه په 2 بجې باندې په کم په 2 بجې باندې خلک منځونه کوي. نو دی غریب چې دغه به یې کوو، دا شی به یې کوو، څه ته وایي پبجي دی که فوجي دی، فوجي به یې کوو. نو دغه وخت به ورته خبره یاده شوي یا بیا دغه فیسبوک کې څه لیدلي، نو دا بیا خیال چې دا ملا به هم ناستې دی به هم پبجي کوي. نو ټر لکه خدای دې پوه وایي که دا
نو ما ریسیو نه که زه صرف رایخ کړم، زه وده شوی وم. هغه توره دا وشوه چې زه رایخ کړم. نو بس ما که اوس ورته جواب ورکوم و ناسې نه چې څه ورته ووایم یا سړی خفه شي که نه، بله لانجه به جوړه شي. اوس خو مریدان رضا ساتي که نه. تاسو خبره د اعزازالحق صاحب خبره وانه اورېدله چې پخوا به مریدانو پیران ساتل او د دوی حفاظت به یې کو، مالی تعاون به یې ورسره کو، قدر عزت به یې وله کو. اوس به پیران مریدان د دوی به خیال ساتي خدای دا خفه نه شي، دنیا به ورانه شي که دا مرید مې خفه شي. خبره باندې پوه شوې؟ لکه پخوا چې به خلک یارېده خدای که پیر رانه خفه چې تباه کېږم. اوس به مرید د مرید زړه ساتي، او مرید چې کوم دی په دې تمه کې پروت دی چې په څه طریقه به دې پیر نه وانه ونه کړم. خبره پوه شوې؟ موږ ته تجربه وشوه، یو د اورېدو خبرې او یو چې کوم دی عملی. قلم در آنچه گوید دیده گوید. موږ په پټو سترګو خبره نه کوو، موږ ته تجربه وشوه چې یاره زما یو مرید دی، نو هغه ته مې پیسې پورې وې، نو ډېره موده شوه، نو مجبور مې دې غوښتې چې ومې غوښتې نو خفه شو. هغه مره ورشه خیال کې مې راغله. اوس ما سره ونه خو مې نه ده کرلې، خو ضرورت مې دی، اوس تا نه مې سوال نه دی کړی، خپلې پیسې مې درنه غوښتې دي. نو هسې یم چې اوس دا خبره جوړه ده چې مرید به خیال ساتي چې خدای پاک که دا خفه شو، خو نو بیا خفګانې د نقصان ځکه دی چې ډنډوره کوي. بیا څه کوي؟ هغه د استاد او د شاګرد، د پیر او د مرید هغه منځ کې چې کوم مینه محبت کوم اخلاص وا ختم شوی دی. نن شاګرد به پسې چې کوم دی نو پتا پسې خبرې کوي، مرید به دې پسې خبرې کوي. خیال کې مې راغله. نو لږ د دې خبرو خیال ساتئ چې ټلیفون د دې خپل اوقات دي. سهار بعضې خلک سهار وختي چې کوم دی ټلیفون شي، خدای بنده نو ته دې وخت کې چې ته ذکر نه کوې، تلاوت نه کوې، الحمد قل هو نه وې، نو سهار کله د مانځه نه مخکې کله د مانځه نه وروستو دغه ټایمونو کې زه ټلیفون نه اوچتوم، پروت یي ښه غرار یې کوي مې کوه، نو زه خو تا ته اوزګار نه یم. بعضې خلک خو په درس کې خبر نه وي، خو زه په دې نه پوهېږم چې آخر د درس د ولې دا مدرسې خو چې کوم دی د شپې ماسخوتن نه چلېږي، خو د سهار نه سبقونه شروع شي او د 1 بجې پورې. نو په دغه ټایم کې په درس کې نو هغې کې زه ریسیو کړم چې ده ته پته ولګي چې دی نو که ابو ترمذي شریف یا ابو داود شریف نو هغه واوري په خپل قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو څوک یې بند کړي او څوک یې چې کوم دی ځان ته غوږ ته ونیسي. هلکه دا خو ښه کار دی. نو د حدیثو درس یو کس ما ټلیفون وکړي چې کله درس ختم شو، یو ساعت پسې ما خو ریسیو کوم، بیا مې کېښودم مخې ته تپایي باندې، بس هغه حدیث هغه درس تقریبا 40-45 منټ مسلسل ما پیریډ واغستو. اوس یو ساعت پس چې کوم دی نو بیا ټلیفون چې بیا راغی، نو وایي درس مې جي ټول واورېده. مې ماشاءالله دا خو دې ښه مې تا خو به ډېره خرچه راغی. نه وایي دا فری دی. ښه مې ځکه درس واورېد چې دا فری دی، که دا په پیسو وی بیا دې نه اورېد. نو د درس ټایم کې ټلیفون دقه رنګې ټایمونه ما ورکړي دي د ملاقات دپاره هم، چې د دې ورځو کې د مازدیګر 3:30 بجو نه د ماسخوتن پورې د 9 بجو پورې زه ټلیفون ریسیو کوم. 9 بجو نه وروسته بیا ګورې که دنیا ورانېږي او که ابادېږي، زه بیا ټلیفون ریسیو کول ته اوزګار نه یم. او سهار د مانځه نه د اشراق د ټایمه پورې خو د سره چې کوم دی نو ټلیفون زه نشم ریسیو کولی. بهرحال دا بعضې خبرې داسې چې بعضې ملګري نه وي نو هغې ته پوره هغه تفصیل او طریقه چې کوم دی معلومه دی. دا کتابونه کوم زمونږ راغلي دي دا ډېر اهم کتابونه دي. دا کتابونه ځان سره واخلئ، نور ملګرو ته هم چې کوم دی دعوت ورکئ چې دا کتابونه واخلي. او موږ بې شماره پیسې لګو، نو که یو 1.5 روپۍ په دې کتاب باندې ولګي نو دونه به وشي چې زموږ نیت صحیح دی. موږ په دې کې چې کوم دی تجارتونه نه کوو چې ګنې یاره دې که ډېرې پیسې وګټو، بس دونه چې هغه کمې پې لګېدلي چې هغه راته راشي نو هغه هم لوی غنیمت دی. نو
دغه کتابونه هم دغه کوي. الله دې موږ تاسو ته عمل نصیب کړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله څومره ملګري دلته راغلي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچي، په هر قدم یې ګناه معاف کړي، درجات عالیه نصیب کړي. الہ العالمین زمونږ نه رضا شي، مصائب و تکالیفونه په امان کې زمونږ دا ناسته د خپل رضا دپاره وګرځئ، د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځئ، د هر قسم آفات و بلیاتو نه دوی زمونږ د ټولو حفاظت نصیب کړي، د ټولو په کورونو کې خیر برکت نازل کړي، څه مشکلات یې الله ته په خپلو قدرتونو باندې ختم کړي، د حلالو شته مونږ ټولو ته نصیب کړي، د حرامو نه مونږ وساتي. زمونږ مدرسې دپاره خانقاه دپاره خصوصي دعاګانې وکړي چې الله پاک د دې دا تکمیل وکړي او د دې مدرسې هغه تعمیر دپاره الله وسایل مهیا کړي. انشاءالله دا الله نه مو کلک امید دی، الله پاک وسایل مهیا کوي، خو موږ تل تادي غوندې کوو. موږ وایو چې څومره زر شي نو هغې دپاره الله نه غواړئ 2 رکعته نفل کوئ تهجد په ټایم کې او په دې صلات حاجت په نیت باندې چې الله پاک دا خانقاه دې کې نیمګړتیاګانې دي د جومات کې چې دا هم الله پاک پوره کړي او هغه د مدرسې تعمیر هم الله پاک چې کوم دی نو وکړي. انشاءالله کېږي به که خیري. په دې جومات خو موږ 3م چت کوو، خو دلته خدای پاک رحم وکړو، دا مخامخ پټی چې کوم دی نو دغه دپاره واغسته، دې لپاره ما خپل ګاډی هم بیا خرڅ کړي، ما سره خپلې پیسې دونه وې چې دا 3م چت پې کېده، خو دغه ځای مدرسې له واغسته چې مدرسې له ځای واغست نو پیسې خو په هغې باندې ټولې لاړ نو بیا خو به 3م چت نه کېده. نو اوس دا ده چې د الله خزانو کې خو کمی نشته او زمونږ خزانو کې کمی دی، مونږ سره به پیسې نه د الله سره خو شته که نه، نو د الله نه چې غواړي الله یې درکوي دله، خو مونږ غوښتی غواړو نه، مونږ ورته خپل حاجت له صحیح نه دی پیش کړی. نو تاسو 2 رکعته تهجدو په ټایم کې صورت حاجت وکړئ، ماسخوتن کې وکړئ، الله نه وغواړئ، خدای دې له وسایل مهیا کړي. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. ټول ملګري چې یو له راځئ